د فقیر آباد تانې د حدود نه د 10م کلاس د جنې اغوا کوم جنې چې اغوا شوې ده د هغې ورځ نیمه پس واده و. دې جنې د واده ټول شاپینګ چې کوم دی په خپله خوښه کړی و. اخر وشو څه چې دا اغوا شوه یا مجبوره کړی شوه. د دې جنې او د دې هلک د دې ورکوټې شانتې غلطۍ په فیملیز ته څومره غټ نقصان رسی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو مرګرو، د یو څو ورځو خبره ده چې په فقیر آباد تانې کې یو کس FIR درج کوي چې یاره هغه څه کار روزګار پسې بهر تللی و چې کله رالو نو د لور و هغه په مدرسې ته بتله راتله، هغه په کور کې موجود نه وه. کور ته تللی کور کې چې ده تپوس وکړو نو یې ویل چې یاره مدرسې ته تللی ده، بیا چې د مدرسې ټایم ختم شوی دی او دا نه ده راغلی. دې سره بیا فکر پیدا شوی دی او دې د دغه جنۍ تلاش شروع کړی چې پته یې کړی ده نو هغه مدرسې ته تللی نه وه. پولیس چې کوم FIR درج کړی دی نو په FIR کې پولیس ویلي دي چې یاره دا جنۍ دغلته یو هلک دی او هغه دوکه کړې ده او هغه د واده دپاره واکړې ده. حالانکه د پلار په رپورټ کې لیکلي دي په FIR کې چې یاره د دې جنۍ یو کال پهله کویدن شوې وه او د هغې په یو څو ورځو کې واده او د واده شاپینګ هم دې ټول په خپله خوښه کړی دی. هر ورځ به فیملی سره تله شاپینګ چې به یې کېدو نو هر یو شیز به د دې په خوښه اخیستی کېدو. خو پولیس بیا لکه چې کوم FIR درج کړی دی نو هغې کې ویلي دي چې یاره دا جنۍ د خپل ګاونډي سره په رضا سلا باندې تښتېدلې ده او هغه ورته سره شنه باغونه خوړي دي او د واده دپاره اغوا کړې ده. چې کله بیا د دې فیملی سره رابطه وشوه زما نو زه د هغې نوم ځکه نه اخیستل غواړم چې زه وایم چې د چا بدنامي ونه شي. خو دې سبق دپاره دا یو ویډیو جوړوم لګیم تاسو سره به شیر کوم انشاءالله دا چې یاره د دې نه خلک لږ سبق والي. د دې فیملی د وینا دا ده چې کله یو کال پهله د دې کویدن کېده نو عمده دې نه باقاعده تپوس شوی و. دا د میټرک سټوډنټه ده، مطلب دې عمر کې خلک پوهېږي دونه چې مور پلار ته تپوس وکړي نو بیا په کار چې رضا نه نو هغه ووایي. خو پلار یې وایي چې یاره دې کله تپوس وکړو د دې لور نه ده تپوس وکړو نو دې لور ورته ووایي چې او زما رضا ده چې بس چېرته تاسو زما رشته کوئ. هغه وایي بیا د باقاعده یو کال پهله دې هلک او د دې جنۍ چې کوم دی چاله چې دا ورکړې ده د هغې یو کال پهله ښه کویدنو شوه، ښه پکې کم رسمونه چې هغه ادا شو. بیا دا یو کال چې کوم دی د دواړو هلک کور او د جنۍ کور ښه تعلق پاتې شو. بیا دې د واده نیټه کېښوسته. اوس ورځ نیمه پس د دې واده څنګه چې ما تاسو ته ووایي نو د دې فیملی وایي چې دا جنۍ به دې بوتله بازار ته دې به خپل د واده شاپینګ چې کوم دی په خپله خوښه ښه په خوشحالۍ کو او دغه اچانک دا اغوا شوه. د دې دا وینا ده چې یاره دا ګاونډي دی. دی پهله ځل چې ما سره خبرې وکړې نو دی وی چې یاره دا د ګاونډي به دوکه کړي یا به بلیک میل کړي. او بیا اوس چې پرون مې ورسره خبرې وشوې نو وی چې یاره دا جنۍ چې کوم ده زموږ ورسره دا په خوښه نه ده تللی بلکې دا چې کله مدرسې ته تله دې معلومات وکړل نو دغه هلک د نورو څلورو کسانو په مدد سره په زبردستۍ باندې اغوا کړې ده. خو پولیس دې کوم FIR درج کړی دی نو هغه 365B دفعه ورته وایي هغه دې دپاره چې څوک هلک کومه جنۍ د واده دپاره اغوا کړي نو بیا پې دا دفعه لګي. چونکې دې کویدن شوی و د دې فیملی وایي چېرې دی خو بل ځای کې رشته نه کې واده نه شي کېدی ځکه چې دې کویدن الرډي شوې ده. غټ ټینشن دې فیملی ته اوس دې ټایم کې دا جوړ دی چې ورځ نیمه پس دې خلکو سره نیټه ایښې ده چې ای به راځي جنج به راوړي، ای به دنیا خلکو ته ویناګانې کړي، خپلو ته پردو ته مرګرو ته به وینا کړي. دغسې د جنۍ کور هم رشتهدارانو ډېرو خلکو ته پته وه چاته وینا هم کړې وه ځکه چې واده ته ډېرې لږې ورځې پاتې وې. اچانک چې د دې جنۍ د مطلب داسې اغوا وشوه یا دا په خپله چا سره لاړه یا دغه هلک دوکه که دواړو فیملیز ته ډېر غټ ټینشن جوړ کړی دی ځکه چې اوس دی جنۍ کور والا یریږي هلک کور والا ته ویلې هم نه شي. ما داسې مو اورېدل چې یاره دې ورته بل افر هم کړی خو هغې وایي چې نه مونږ که دغه خپله ښځه راکوئ خو صحیح ده که نه بله ښځه پکې مونږ نه کوو. دا مې هم اورېدل نو ډېر احتیاط کول پکار دی. بیا چې د جنۍ فیملی سره زما خبرې وشوې یاره تاسو د جنۍ نه تپوس نو یې وایي چې مونږ د جنۍ نه هم تپوس کړی او که فرض کړو دا کم هلک چې دی دا زموږ جنۍ د خوښه وه او دی په دې مجبوره که چې دا وتښتئ نو دې هلک به رشته غوښتې وه مونږ به ورکړې وه. هغه وایي چې یاره دې هلک نه رشته غوښتې دا دې سره خو د دې ډېره زیاته بدنامي وشوه. هغه مونږ تاسو ټول پښتانه یو په دې باندې پوهېږو چې دا اوس کم د دوه فیملیز په منځ کې چې ځکه دواړو خلکو ودونو ته ځان تیار کړی و الګ کور والا خو چونکې په دې کې هېڅ غلطي نشته ځکه چې ای ته خو نه وه پته چې داسې به کېږي نو اوس به هغه د دې دواړو فیملیز په منځ کې د الله نه کي
چې داسې جګړې داسې دښمنیانې شروع شي، خو اکثر زموږ د پښتنو معاشره کې داسې واقعیات چې راشي نو په دې باندې ډېرې غټې غټې دښمنۍ جوړې شي او ډېر غټ غټ نقصانونه پکې وشي. هلک کوروالا خپل عزت کوي، جنۍ کوروالا مجبوروي، ایسې ویلی نه شي ځکه چې د هغې د لور نه یا غلطي شوي یا په زبردستۍ باندې چا اغوا کړي. نو د جنۍ فیملي والا دا یو خبره ډېره ښه ده چې هغوی که دا هلک پکې انټرسټ نو ده به رشته غوښتې وه، خو دا بدنامي بیا زمونږ نه کوله، دغسې هلک کوروالا هم په ټینشن کې دي. نو د ویډیو جوړولو مقصد دا دی چې زه اکثر داسې ویډیوز کې وایم چې دا پهله واقع نه ده. تاسو به حیران شئ چې په دې 13 ورځو کې 4 داسې ایف آی آرونه وشو. داسې د سوکنو تاڼې په حدود کې همدغسې یو ځوانه جینۍ چې کوم دغه تختولې شوې ده، داسې نورې 3 تاڼې دي په پېښور کې، دغه ورسکروړ نه همداسې یو جینۍ چې کوم دغسې اغوا شوې ده. نو زه بار بار وایم چې خدای ته وګورئ د داسې جینکو بیا هېڅ عزت یې نه وي. که فرض کړو د چا کومې جینۍ چېرته رشته کېږي خوښ یې نه وي، نو ادې باقاعده مور ته وایي، پلار ته وایي، خور ته دې وایي، تره لور ته دې وایي، ملګرې ته دې وایي. که دغسې هلک هم په کوم جینۍ کې انټرسټ وي نو هغه د دې حد ته نه ځي چې هغه د جینۍ وتښتوي، ځکه چې دا یو ډېر عجیبه شانتې غلط کار دی که نه، چې لکه 2 فیملیز هم تباه شي، دښمنیان هم شروع شي. او داسې زه ته زیاتو کیسونو کې، ټولو کې به داسې نه وي، خو زه تاسو ته یو خبر کوم، په زیاتو کیسونو کې داسې کېږي چې بیا داسې جینکو عزت نه وي. اکثر د داسې جینکو نه بیا هلکان چې 100 میاشتې تېرې شي هغه ترې وتښتي او دا جینکې بیا کور ته نه شي راتلی. نو دی که څه جینکې بیا قوبه خانو ته لاړې شي، سر ډانس پارټیانو والا باندې خرڅ شي، څه چې کم دي د مړه پسې ډېره عجیبه شانتې زندګي د داسې جینکو تېرېږي، بیا دوی کور ته راتلی هم نه شي. دې کې داسې واقعات هم شوي دي چې څه جینکې کور ته راغلي دي نو هغه بیا قتل شوي دي، نو د دغې یرې نه هغوی کور ته راځي. نو خیر داسې کیسونو کې اول خو هلک او جینۍ له کوشش پکار دی چې داسې غلطي دې ونه شي، خو که هم شي مور او پلار له بیا د قتل والا خبره دی چې یو محله کې داسې یو جینۍ قتل شي نو لرې لرې پورې د هغې خبره لاړه شي. نو که سبا یو جینۍ نه غلطي اول پکار نه ده، زه دا نه سپورټ کوم چې جینۍ نه دې غلطي وشي، خو که هم شي نو هغه د دې یرې نه راځي یاره پلان کې جینۍ سره پلار داسې چل کړی بیا مړه کړی وه. نو ډېر احتیاط کول پکار دي، د دې شیزونو نه ځان ساتل پکار دي. پولیس نه پکار دي چې د دې ایف آی آر تقریبا یو هفته وشوه، هغوی د دې خبرې نه خبر دي چې یاره د اوس واده دی او دی کې د 2 فیملیز کې څونه غټ دښمني شروع کېدی شي، الله دې نه کړي. نو پولیس نه پکار چې په دې کې لږ سنجیده کوشش کړی وی، اوسه پورې دا جینۍ را پیدا کړی وی او دا خبر هم دغسې پټ په پټه پاتې شوی وی، نو ډېره زیاته به ښه وه. نو الله دې وکړي چې دا دواړه فیملیز اوس دا خبره چې کوم دی انډرسټینډ کړي، یو بل خبره واوري، کینی جرګه مرکه وکړي، جنګ جګړه ونه کړي. او دا هلک او دا جینۍ چې کوم تښتېدلې دي د کور نه یا دا جینۍ تښتولې ده د کور نه، دې که زما دا ویډیو وګوري نو هغې دې مطلب کوشش وکړي اوس هم سره د واپسۍ لاره وي نو واپسي دې وکړي. خو زه اخري میسج چې تاسو له کوم درکول غواړم، زه اکثر په دې پارکونو کې په رسټورنټو کې زه ګورم هلکان او جینکو دوستانه وي، سیلفیانې چې وباسي نو زما هر ځل زړه کېږي چې زه د هلک او جینۍ ته ووایم چې خدای ته وګورئ دې سیلفۍ کې به بیا ته څونه غټ نقصان کې. دې کې اکثر داسې وشي چې جینکو چا سره دوستانې پاتې شوي، هغې سره یې ویډیوګانې جوړې کړي، یا سیلفیانې ویستې وي، یا ورسره میسیجونه وي. نو کله که بیا دا جینۍ بل ځای کې ښه رشته راشي یا د مور پلار خبره ومني هلته رشته کوي، نو بیا د هلکان نه پرېږدي، بیا بلیک میل کوي. نو الله دې نه کړي چې دې جینۍ سره هم داسې شوي، خو جینکو له ډېر د دې شیزونو ځان ساتل پکار دي. او دویمه خبره ده، تاسو ما خو وایي چې اخري میسج دی، یو میسج بل در کوم تاسو له. بله ورځ داسې کاره شوی دی همدلته په دې پېښور کې یو کس دی د بل ځای دی خو په ریګي کې اوسېږي، هغه به چېرته یو ښځې سره په موبایل باندې ګپ شپ لګاو. بیا به دا ښځې ویلي چې یاره زه خو ستا دپاره د کوره راووتم، د هلک وله ورغلی دی، چې کله ورغلی دی بیا هغه ښځې باندې خپل فیملي پوه شوې وه او ډېر روست یې وه ځان سره چې ته د هلک راوله. بیا هغه هلک وله روستی دی، هغې بیا ځان سره بوتلی دی، هلته یې تړلی دی، بیا وله فیملي نه 20 لاک روپۍ غوښتې. هفته 10 ورځې په دې فیملي باندې ډېر زیات ټینشن تیر شوی دی. د هغې نه باوجود چې کوم دی هغه هلک بله ورځ پولیس چې کوم دی هغه نوښار نه ریکور کړی دی او اوس هغه هلک چاته ویلی هم نه شي چې یاره زما څه واقع وه. په دې کې پولیس ایف آی آر هم درج شوی دی، اوس به دا دواړه خاندانونه کړېږي. دغسې ما تاسو سره پرون هم یو ویډیو شیر کړی وه چې د بن اوسېدونکي خلکو دلته راغلي پېښور کې اوسېدل، هغه د خپل ماما لور را تښتولې وه. نو بیا هغه ماما چې کوم دی هغې دا ګیر کل دا خپله لور خو هغې په همغه ټایم کې قتل کړی وه د پولیس مطابق. او دا هلک چې کوم دی بیا د سعودي عرب ته تللی، سعودي عرب نه بیا پېښور ته راغلی او په هغې کې هغه قتل شو. نو زه بار بار دا شریزونه تاسو ته وایم چې د دې رزلټ دی چې بیا پکې قتلونه هم کېږي، دښمنیان هم شروع کېږي، بلیک میلینګ هم کېږي. هغې نه باوجود په دې واقعاتو کې ورځ په ورځ څه چې هر وخت زیاتې کېږي. تیر کال چې کوم ایف آی آرونه شوي نو دې کال د هغې نه زیات وشو او داسې کیسونو کې 50% څه چې 10% کیسونو کې ایف آی آر کېږي، نور خلک دا خبرې د شرم د وجې نه پټوي. نو الله دې رحم وکړي او الله دې وکړي څونه ځوانان هلکان او جینکې او مور او پلار هم خاص کر. زما دا
ویډیو ګوري په کار چې د یو بل خبره ووري او یو بل ته خبر ورکړي. ډیره مننه.